نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم سورة مجادلہ اتشتم پارا ابتدائی آیتون دی دی سورت تا سورت مجادلہ ہوئی مجادلات اختلاف او دا جگڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یوی زنانا دا زہار متعلق سے خبر اکڑی بحث اشو خپل خاون په باره کې د دې وجنه الله پاک په دې صورت کې هغه کلام او هغه بحث تا مجادله ویل نو د صورت نوم هم سورۃ المجادله شو. دا صورت مدنی صورت دی د نبی علیہ السلام د هجرت نه بعد نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره 55 دی نازل دو په لحاظ سره یو سل بنظم دی. په دې صورت کې 3 رکوعات 2 آیاتونه دي. دی صورت د مخی صورت سره ربط او مناسبت دادی چې د مخی صورت په آخره کې د جاهلیت د زمانه د یو غلط رواج د رهبانیت تردید بیان شو او د دې صورت په شروع کې د جاهلیت د زمانه د یو رواج چې زهار با حرمت محبت ګڼل شو داغه تردید او نسخه ذکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو زنانا حضرت خولا رضی اللہ عنہ راغلا. خولا بنت ثعلبہ دا حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ بی بیوہ بالخاونوت الفاظ استعمال کل انت علیا کا زہر امی تپما بانددا شیلک زما دمور شاہ او ملا. جاہلیت په زمانه کې بدا سے قسم الفاظ چې د حقیقت کې زهار دي دا به د طلاق نه سخت ترین شمار کولی شو او په دې سره به دا زنانا په خاون باندې د ټول عمر د پاره حرام وګرځید. حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلا. نبی علیہ السلام ته دا جمله بیان کړه چې خاون مدا سے قسم الفاظ ویلي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې زما درې موافق ته خپل خاون باندې حرام شي ځکه ابتداء مسلاهم داو. حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا په دې وخت فریاد او جړه او چغې شروع کړې چې ما خود خاون سره ډېر عمر تیر کړ اوس په دې کمزوري والی کې زما جن او زما د بچو به سهال شي لہذا ډیر فریاد وکړو. نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما تدی بارک د الله پاک د طرف نه بل پیغام نه دی راغلی. دی بیبی بعضی روایت کې راځي چې دی आवाज وکړو اللهم انی اشکو الیک یا الله پاک زتا تخپل شکایت د خپل معاملې پیش کو. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آیاتونه نازل کړل او حکم د زهار او مسله د زهار نازل شو. د دې په باره کې الله رب العالمین مسئله د کفاره بیان کړه چې کوم انسان د خپل بیبي د حرمتي او د هغه زنانو سره چې هغه حرام دي په حرام محبت سره د هغې د یو داس اندام سره تشبیه ورکړه چې په هغې سره تعبیر کېږي د ټول وجود او د جسم نه نو په دې ځای کې دا مسئله د زهار جوړېږي. نو که یو سړی خپل بیبي ته داسې قسم الفاظ وویل د جاهلیت د زمانې د رسم تردید شو او حکم د زهار نازل شو. دا سړی با کفاره ادا کی د کفارې نه بعد به دا سړی د خپل بیبي سره جون تیرولی شي. کفاره بسی اول صورت د کفارې دا دی چې دا خاون با یو غلام یا یو وینز آزاد کی که مؤمن وي او که غیر مؤمن وي. کده دی وس او طاقت یې نوی چې رقب آزاد کی 2 میاشتې به پر لپسې روجي ونیسي وړاندې د خپل بیبي د نزدېکت نه به دا کفاره ادا کی او کدا وس او طاقت یې
نو شپیتو مسکینانو غریبانانو صحتمندو بالغو او غیر صاحب نصاب غیر سید خاندان اغي تبدا کفارات وټیما طعام ورکی چې وټیما طعام کله شپیتو مسکینانو ته برابر کو دا زهار کفاره ادا شولا د دې نه بعد دا خاوندې خپل خزتا نزدېکت کولی شي کدا یې نوی کړي هغه پورې دا سړی د دې خپل بیبي نه باندې نو الله رب العالمین مسئله د زهار داغي حکم نازل کو او د زور رسم تردید الله پاک کو یورد عمر فاروق رضی الله عنه پلار باندې سرد یو لوی لشکر روان یو زنانه په لار کې ولاړه عمر فاروق رضی الله عنه پدی دور کې امیر المؤمنین دی د ټولو مسلمانانو بادشاہ دی خپل سورلې باندې دی زنانه وت आवाज کو فورا عمر فاروق رضی الله عنه د خپل سورلې نه راکوس شو او د زنانه سره ډېر په ادب احترام ودرېدو د زنانه و سره ډېر اوږدې خبرې وکړې بل ضرورت حال و بیان کو داغین بعد عمر فاروق رضی الله عنه روان شو چاہتے نا تپوز امیر المؤمنین سے تاسو یوی زنانت دومره ټیم ورک او ټول خلق وی لشکر تاسو انتظار باندې ودرولیو وی تاسو ته معلومه نه ده چې دا کومه زنانه ده دا هغه زنانه ده چې د دې شکایت رب العالمین ووریدو د سورې مجادله نازله کړه نو زب څنګه دې شکایت و نرم دا هغه زنانه ده حضرت خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها هغه زنانه ده چې الله رب العالمین د دې د فریاد اوریدو او د دې د خپل خاوند د معاملې په بنا الله پاک سورې مجادله نازله کړې ده نو د هغه زنانه ده دې ته به څنګه نه ودرېږم عمر فاروق رضی الله عنه دا چې کله روانه شاغین آباد نه وی روان شو معلومه دا شو چې حضرت خوله رضی الله عنها دا لوی صحابیه وا رضی الله عنها نو آیتنا د زهار دي دا د زهار نه بعد الله رب العالمین دا خلق انجام بیانې چې کوم کسان الله رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د غید ارشادات مخالفین دي لکه نن سبا دور کې ملحدین چې دا غي یو مشر منیر شاکر الله رب العالمین ورکته کو د ای خلق انجام بیانې کم کسان دا الله او د رسول مخالفین دي د ملحدین نظریه دا چې الله رب العالمین قران منل او د نبی علیہ السلام احادیث نه منل بس حقیقت کې دیندار بل ورځ د منیر شاکر بدبختا د تربیت یو حاصل چې دا غي او زوی دی عبدالرحمن په نوم باندې وی پټولو حدیثونو کې صرف یو سل 15 حدیثونه ټیک ته نور نشته د نبی علیہ السلام څومره حدیث دي پدې کې صرف یو سل 15 د قران سره سمون خوري او نور ټول د قران نه خلاف دي نعوذ بالله بالفاظ دیگر نبی علیہ السلام ټول عمر کې یو سل 15 خبره سمې کړي د قران سره سمې او نور ټول غلطي کړي دي نعوذ بالله دا د دې خلکو حال دی 13 جمعه دا غي بدبخت زوی بیان دا کو او سړی په دې باندې نه پیږي ته بدا کم کسان ناس چې دا بسنګ مسلمانان او بل دا نالق خطمره د جهان چې 2024 کې کراچۍ کې مدرسه کې بدري مدرجه کې د زوی امتحان ورکړي دا وفاق المدارس په امتحان کې په خپل کلاس کې فیل شوی دی او هغه اوس پاسي وی قرآن صحیح او د نبی علیہ السلام په حدیثونو کې صرف دومره صحیح نعوذ بالله ټول نور غلط چې داسې حمقا او جهالا پیدا شي او خپل خلک ځان له پیشوایان او رهبران جوړ کی نو دا به یقینا د قیامت د لوی نخنا یو نخوي حدیث بخاری شریف نبی علیہ السلام فرمایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې کارونه نه اهل ته حواله شي انتظار د قیامت کوي اوس داسې خلکو ته چې د پیغمبر مصلا او محراب او منبر حواله شي چې هغه ټول حدیثونه کې اوسل 15 صحیح نور ټول غلط او داسې خلک یقینا د قیامت نه خلک الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د قران کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې جن نصیب حقیقت دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی چې د قران کریم سره سره نبی علیہ السلام او داغي ارشادات او طریقې منل دا زموږ د ایمان حصہ
او کم خلق چې د خلکو پیروکار او ملګری دي هغه قرآن نوم یادي حدیثونه بالکل نه مني الله دې موږ د خلکو د مرګتیا نه وساتي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي بتقي سرورد الله پاک کلمه او وینا دا زنانا تجادلک فی زوجها چې تا سره بحث کو په بارا د خپل خاون کی مال خاون طلاق زهار را سره کړی دي څنګه بشي اختلاف او بحث شروع وتشتکی الی الله او دې زنانا شکایت کوي لکول خپل الله پاک ته والله يسمع تحاوركما او الله پاک اورید دې دوار دا خبره تاسو دوار پیغمبر علیہ السلام او دې زنانه چې کوم خبره کولی الله اوریدي ان الله سميع بصير بشک الله پاک اوریدونکو لیدونکو ذات دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم اګه سانچ دي زهار کی تاسو د انسانانو نارینو د خپل بیبيانو سره ما هن امهاتهم ندی دا زنانا د خپل بیبيان د بی موریان زنانه ته زما د مور پشان دا نه چې دا مور شو نو کوموري په ادب احترام کې وې سم نشتا او کوموري په حرمت کې واجب بیا زهار ان امهات الا الله ندی مې دې د دوی مگر زنانا ولدنم چې دوی یزيګ ولدي وانهم ليقولون منکرا من القول وزورا او یقینا وېدا خاوندان خامخا وینا کوي منکر ناشنا بدا من القول د وینا او زورا او درو بل بیبي ته زما مور دا خريستيانه وي درو وان الله لعفو غفور وبشك الله پاک عفو كون کی او بخون کی ذات دی والذین ظاهرون من نسائهم او غنارنا چې دي زهار کی د خپل زنانو سره ثم يعودون او بیا دی رجوع کی دی خپل بیبیان ته لما قال غوینا چې دوی کوم کړی دا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا یا ثم يعودون بیا دی ماتي لما اغوینا قالوا چې دوی کوم کړی دا وي ته زما مور بیا وي چې نه اسې مې ویلي فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا پس لازم دی په دې خاون باندې آزادول د یو رقبی د وینځ یا غلام وړاندې د نزدېکت د خپل خزي ذالکم توعدون به دا قران کریم په دې تاسو ته نصیحت کول شي الله بما تعملون خبير او الله پاک دې تاسو په عملونو خبردار فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين فسوک چې نمومي رقبه آزاد ول لازم دی په د باندې روزي دو میاشتې پر لپسې نیول من قبل ان يتماسا وړاندې د نزدېکت د خپل بیبي فمن لم يستطع پس چا طاقت نه لرو د روزو د رقبه آزاد ول فاطعام 60 مسکینا پس لازم دی په د باندې آزاد ول لشبئ طعام ورکول لشبئ تو غریبانانو ذالک تؤمنو بالله ورسوله دا د پاره دي چې تاسو ایمان لري په الله او رسول الله پاک باندې وتلک حدود الله دا حدود الله پاک دي وللکافرین عذاب الیم د کافرانو د پاره دي عذاب دردناک ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول د الله د کتاب د قران او د پیغمبر د حدیثونو مخالفت کوي کو به تو دی بذلیل کړي شي کما کوبت الذين من قبلهم لك څنګه چې ذلیل کړي شو کسان چې دوی نه وړاندې وقد انزلنا آیات بینات او بتاقی سره موږ نازل کړي آیات نواضح وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو د پاره دی عذاب رسوا کوونکی یوم باغرت باندې یبعثهم الله جميعا چې الله پاک برابر ته کیږي ټول فینبئهم بما عملوا پس الله پاک به خبرداري ورکړي دوی تر دوی د عملونو احصاه الله ونسوه الله جل شانو محفوظ کړي دي د دوی د عملونو او دې ایر کړي دي خپل اعمال الله على كل شيء شهيد او الله پاک دې بار شي باندې گواه